د 400 د جیل زندانیان وایي چې په جیل دننه دوی سره د انسانیت او د وضع کړی شوی قاعدو او قانونونو ترمه چلن کول کیږي او هیڅ قسمه داسې د شکایت موقع ورته نه دا ورکړی شوی چې په هغه د دوی بشري حقوقونه ترورل شوی وي. بل خو د جیل چارواکي وایي چې په ټول خیوات کې چې د جیلونو لپاره کوم اصول وضع کړی شوی د هغه ترمه دغه زندانیانو سره چلن کیږي او چېرې هم د زندانیانو حقوقونه ترورل به ونزغمل شي. دا په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د جولای 13 نیټه د نیلسن منډیلا دروازې په نوم مانځل کیږي. نیلسن منډیلا د سویلي افریقې پخوانی هغه صدر و چې د نسلي امتیاز ختمولو لپاره تحریک شروع کړی و چې 20 کالو لپاره زندان ته اچول شوی و. هغه سره زندان کې ناروا چلن کېدلو چې بیا وروسته هغه صدر شو نو د جیل قانونونو کې اصلاحات وکړل او اوس په ټوله نړۍ کې په جیلونو کې دغه اصول نافذول کیږي. د 400 د سب جیل زندانیان وایي چې د دوی د روغتیا، صفایي او د معیاري خوراک څښاک برابر خیال ساتل کیږي. هر یو سړی لپاره سزا چې څوک جرم کوي هغه لپاره جرم د لپاره سزا او چې کوم سړی صحیح هغه ته خپل حقیق ټول هغه ملي. الحمدلله دلته ډیسپنسري هر یو شی اویلیبل دلته چې چاته څه بیماری ټول کم پیشنټ هغه مطابق ډاکټران راځي. تاب تعلق هم الحمدلله خالي. یو بل زنداني تن وایي چې د جیل د عملی لخوا د دوی د روزنې، دارو درملو او د وضع کړی شوی مینو مطابق پاک خوراک ورکول کیږي. علاج خدا سي طریقه ده چې تاسو ته دوه ډاکټران باقاعده ناسي چې څه تکلیف یې چې څه دوی موږ ته ملاوي چاته به ډیر ضرورت شي دلته لا بتال هغه تم مليږي او ډیر خصوصلوک کوي دوی موږ سره په طریقې سره په هفته کې موږ ته دوه ځل چرګ ملاويږي چې چاولي او دال راکوي غوښه راځي او ډیر خو خوراک بلکې زه خدا وایم چې 400 جیل خو یو داسې تبلیغي مرکز دی هغه داسې چې سار کې موږ له مفتي صاحب راشي او دلته موږ بیان کوي او به موږ شپږ نمبر دلته بیانو جمعات پکې ګرځي تبلیغي بیل بارک کې او سیروزي پکې لګي چلیم پکې لګي او ډیر کیزامي والا موږ سره خصوصلوک کوي او لکهونو مور پلار په شانتي موږ د جیل د دورې په مخال موږ ولیدل چې د سلیرشتو ساعتونو لپاره د بجلی د فراهمۍ تنظیم هم شوی د ملکی حالاتو نه د ځان خبر ساتلو لپاره پکې ټلویزیون هم موجود خو د جیل چارواکي وایي چې شمیره پکې د ټاکلي شوي حد نه زیاته ده او باید چې دې ته د ډسټرکټ جیل درجه ورکړي شي چې په جیل بوج کم شي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.